خاندان او د هغوی سره چې کوم ګڼ شمېر عزتمند مشران نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو، هغوی ته هرکلی مې یم او دا یقینداني مو ورکوم چې یو صحیح فیصله یې کړې ده. انشاءالله یو ځای به د دې پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجہد به کوو او انشاءالله دا قام د ترقۍ په لار روان یم. زه ستاسو د مشر په منځ کې ډېر نه حایل کېدل غواړم، صرف دا ویل غواړم چې تېر 8 کاله راسره که موږ وګورو په زموږ صوبې باندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت د تېر 3 کاله راسره په ټول ملک باندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ډېرې وعدې دوی کړې وې، ډېرې دعوې یې کړې وې. د 1 کروڑ نوکرو خبره شوې وه، د مدینې د ریاست بنیاد ایښودلو خبره شوې وه، د نوې پاکستان جوړولو خبره شوې وه، د کرپشن ختمولو خبره شوې وه. خو نن که موږ وګورو نو هر څوک په خپل ځای باندې مایوسه ناست. نن موږ ته نه ښکاري چې دا سلیکټډ حکومت چې دی هغه د عوامو د مسایلو طرف ته توجه ورکوي. او بیا خصوصا زه به دا ووایم چې پښتنو کې زیاته مایوسي ځکه ده چې نور پاکستان کې خو 3 کاله پس ته خلک چغې ویلې لګیا دي، موږ خو د 8 کاله راسې نه دي برداشت کوو لګیا. نن که موږ وګورو زموږ صوبایي حکومت موږ ته نه ښکاري چې هغه موجود هم دی او که نه. صوبایي حکومت زموږ همداسې پاتې دي. د مرکز نه که هغه د NFC ایوارډ خبره ده، که هغه د بجلی په مد کې زموږ کمې پیسې جوړېږي د هغې خبره ده، که هغه نور پراجکټس د مرکز د اخیستلو خبره ده، د په هغې کې موږ ته نه ښکاري چې زموږ صوبایي حکومت څه اقدامات اوچتوي. پرون او بله ورځ تاسو په اخبار کې کتلي، زه ډېر حیران هم شوم او خندا هم راله او ژړا هم راله یو لحاظ سره چې ما وکتل چې زموږ وزیر اعلی صاحب تللي وو د پلانینګ وزیر صاحب سره ملاقات کړې او په هغې کې ورته وایي چې یاره چشمه رایټ بینک کنال چې دی چې دا پروجیکټ چې دی چې دا موږ بیا راکړې دا خو د نن نه 3 کاله مخکې چې دی د په PSDP کې مې ریفلیکټ شوي او په ADP کې مې اچولی شوي. دا د دې د ناهیلۍ د وجې نه دغه پروجیکټ موږ ته لاړ، دغه شانتې په CPEC کې چې کوم پروجیکټس وو هغه د دې د ناهیلۍ د وجې نه موږ نه لاړل. اوس دوی ته خیال راځي، اوس اواز اوچتوي چې یو شی مخکې نه موجود و منظور شوی و، پکار چې هغه وخت کې تاسو شور کړی وی، تاسو پکار چې هغه وخت کې دا دغه کړی وی چې موږ د صوبې د حقوق چې دي د هغې تحفظ به کوو. اوس چې ځای او اوس تاسو جاړئ او اوس د دې لپاره اواز اوچتوئ چې کوم د اواز اوچتولو وخت و هغې وخت کې تاسو غلي ناست وئ. موږ دې صوبایي حکومت ته ویل غواړو چې موږ به ستاسو احتساب به کوو، موږ به تاسو نه تپوس کوو د پښتنو سره چې کوم زیاتي کېږي لګیا دي، د پښتنو کوم حقوق باندې کومه ډاکه چې اچولې شوې ده، کوم طریقې سره چې د پښتنو وسایل چې دي هغه نورې صوبو واخیستل، د دې تپوس به موږ دې موجوده صوبایي حکومت نه کوو. او د هغې لپاره په هر قسمه تحریک چلولو که ضرورت وي موږ به خپل تحریک به چلوو، اواز به اوچتوو، روډونو باندې به راوځو او ای پورې به پاره هم نه کینو څو پورې چې دوی نه موږ د هغې احتساب نه یې اخیستلی. دوی خو خبره کوله چې موږ به ډېر څه کوو. زما خیال دی په دې 3 کاله کې که واحد یو کارنامه یې کړې ده نو هغه یې دا ده چې ګراني راوستې ده او داسې ګراني راوستې ده چې هغه رس تر د پای کې اضافه کېږي. دا موږ اوس پورې کومه ګراني چې راغله هغه جاړو. پرون نه بله ورځ به تاسو کتلي چې IMF سره بیا معاهده وکړه 15 روپۍ بجلی به نوره ګرانېږي، 1000 ارب روپۍ به نور ټیکسونه لګي. اوړه کوم ځای ته ورسېدل، چیني کوم ځای ته ورسېدل. موږ د وزیر اعظم صاحب نه دا تپوس کوو چې ته اوس وایې چې زه به چې د دې نوټس اخلم او کابینې ته ووایې چې دې باندې توجه ورکړئ. دا 3 کاله تاسو کول، دا 3 کاله چې دې خلکو چغې وال تا هغې وخت پورې دې تپوس نه کوو، ولې دې لپاره یې دغه نه کوو. ستا خو وایې چې تا سره ټیم تیار دی، د هغې تیارۍ خو دا نتیجه ووتله چې په 3 کاله کې 3 وزیر خزانه بدل شو او ښکاري داسې چې اوس هم د حماد اظهرم چې دی دا د یو څو ورځو مېلمه دی
بیا وسلورم وزیر خزانه راځي نو دغه نه پته لګي چې څومره نااهله ټیم تا سره دی او د دې ټوله ذمہواري چې دا په دې وزیر اعظم باندې راځي ځکه چې په دې باندې څوک دې نشي بچ کولی نه خلاصولی شي چې وایي چې یاره په خپله ښه سړی دی خو دا ارد خلک یې ټیک نه دي دا ارد خلک چا راجمع کړي دي د دې دې مونږ له دې جواب راکړي په دې باندې مونږ دې نه پرېږدو زه عزتمندو نصیر خان د حمزه خان ډېر زیات مشکور یم چې هغوی په ډېر شارټ نوټس باندې دا پروګرام ارینج کو زه د سیار خانم ډېر زیات مشکور یم ستاسو هم ډېر زیات مشکور یم چې ډېر شارټ نوټس باندې په دومره ګڼ تعداد کې دلته کې راغلی انشاءالله د روژې نه پس ته بیا به راځو د دې ځي کلي په کلي به ګرځو به دا تاسو ته تسلي راکول غواړو دا تاسو ته ویل غواړو چې که نور څوک ستاسو تپوس کوي او که نه کوي دا تسلي ساتئ چې د قومي وطن پاتې کارکنان به تاسو سره هر ځای کې ولاړ دي او څنګه چې شهید وطن حیات محمد خان شیرپا دا خپل وینې قرباني ورکړې وه د قوم نه وروسته شوی نه و دا موږ تاسو سره لاس کوو چې د وینې قرباني به ورکوو د سر قرباني به ورکوو خو تاسو نه به وروستو کېږو به نه ډېره مهرباني